بسم الله الرحمن الرحیم. مولوی صاحب دا دریم ترن وو تر اوسه پوری خپل عقیده ونه لیکل چې راکی او ان شاء الله تر اخره پوری لیکل ابن شي په حیات النبی سلام چې موضوع دا به عبارت ته په عبارت باندې یو ځل مناظره شوې ده بیا غمن استعمال اچو ته باغی متوین نه دوباره پکې هغه کې شکست تسلیم کبل ورس په بیا مقرر کوو به کو ان شاء الله بیا دینه پس دی راغې ما ورته ویل چې دا انداز دا کوم انداز چې خبرې دا دی وجړه کې دي چې د عالم سړی نشي کېږي چې مناظره کې راکټینګ کوي. دریم نمبر داغه نه پس بیا دی راځي ما ته وای زنیم ستوي پلان کې اے غستا مشورې ما خو یاد عمل تنقله پورا ما چې د موضوع کې ګډه ونه شي هغه وای چې قران مجید کنزل کړي دي وای قران کنزل کړي دي کدا الفاظ چرته وي په قران کې دی وای چې قران کنزل کړي دي دا ته څومره زنیم کدا معنی چې کنزل وي خو بیا ټیک ده. دویم نمبر دی برزخی دنیوي ما ورته ویلا بار بار مې واضح کړله چې برزخ دنیوي دی په دې اعتبار سره چې دنیا والا کم جسمو پاک سر رسول الله صلی الله علیه مدینه منوره روزه مبارک کی حیات ته روح په تعلق سره دا ټول کتابونو زمونږ لیکلي وضاحت کړی دی او برزخی په دې معنی سره چې دنیا ژوند ختم شوی دنیا کې مر راغله دی د برزخ زمانه سٹارټ ته په دې معنی سره برزخی دی کم کتابونو چې ته پېښ کې غیم لیکلي دي چې په قبر کې په برزخی ژوند سره په قبر کې جسد عنصري نه موجود جګړه خو زموږ ست په دغه جسد کې راکړه ته دغه جسم له حیات نه مني جسدي مثالی له مني دا غینه تختلګه خاموش کا. دریم نمبر بیا ورته ما ویلا چې ته بار بار په کتابونو دروغ وایې کسر یو کتاب وضاحت شروع کما هغه دلایل ټیم زما ختميږي دا ګوره خوشبو والا عقیده باندې دوزل دروغ ویل تاسو یو اورئ. وही मैं साथियों से अर्ज कर रहा था कि इस ज़माने में अगर हम ये अक़ीदा भी रखें कि कोई अगर पके दे नबी अलैहि सलाम वही कि इन कान लिर्रहमान वलदुन फाना अव्वलुल आबिदीन कि नबी अलैहि सलातु वसलाम अल्लाह दे पर औलाद हुए کده نبی دا دغه سره چې یو مشرک را پاسي اگر تلری کی او بیا و چې نبی رسول الله پر اولاد دې زه اول عبادت کوونکې یم د دې غریب اگر یو لري کو کوئی مشرق یا مغرب میں درود شریف پڑھے اور رسول اپنے روزے اتر میں سما پڑھ یہ بھی کوئی عقل کے خلاف نہیں بلکہ ادب کے خلاف ہے او بیا سوئی یہاں مدینہ منورہ سے فون کیا میں وہاں لاہور اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا میں ان کی آواز سن رہا تھا وہ میری آواز سن رہے تھے التم خبر ہے موبائل کے اسباب کوي بیا په دغه کې مخ خپل هغه عبارت وي دی چې د لری نه اوري الکه ظالم اگر لپس دی هیر کو بیا وي د ادب نه خلاف دغه دی هیر کو بیا د موبایل او د فون هغه دی هیر کو په دې مخ کې زما بیا مخ کې خپل کتاب باندې څنګه دروغ وي اے وي دلته ویل چې دا معجزه ده یو دوی مې ویل چې الله سنانه چاته دا وګوره وي یا مسلمانوں کے مزار میں سلام کی آواز سب مردوں کو پہنچ جاتی ہے اوس دې کې ته وګوره په دې کې د عقیدې کم ذکر دی په دې کې د خرق عادت یا الله سنانه دا په رضان نه ټوټي وتړلې بیر دې نه پس دا فتاوا فریدیه ده د فتاوا فریدیه باندې هم دروغ ویلا دی وای ایک کتاب میں لکھا انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ایک مخصوص ممتاز حیات عطا فرمائی ہے جو شہداء کی حیات سے ممتاز ہے اور شہداء کی حیات اولیاء کی حیات سے ممتاز ہے مگر یہ حیات دنیاوی سے علیحدہ ہے تو یہ کہنا درست ہے یا امتیاز میں ہے جواب یہ کلام درست ہے جو کہ علماء حیات دنیاوی کے قائل ہے وہ بھی ان لوازمات سے ان کو متصف نہیں مانتے ہیں اگر سوئی گور په هر کتاب دروغ وي خو زه یو کتاب وضاحت کوم تاسو چوب شئ تاسو ګوره. دریم نمبر د دینه خووي وای مفتیان نور کاړو سب دینه اے دغه مخې ته مولانا عبد الله وړای چې ناس ته غیر کله گریوان نه لري چې کړه د لاس ته نشي مدرسې کې زما سره خبره وکړه غتی سیټ ته عبد الله وړای ته مناظر لوی دی ستانه په عمر کې زیات ته په علم کې زیات ته دغه نه تخت کې مال پلان کې سپینګری راواله دا ستا اصول دي. دریم په قبر په مدرسې باندې چا ورتل بیا به سبا ستا په مدرسې باندې څوک درځي ته به سکه بیا د خزرایات په مدرسې به څوک ورشي بیا به راغی سکه دا اصول نه دي. بیا دغه نه پس دی وایو وای ما ویلا چې ته سماع النبی منی سماع الموت منی دا دې چلو یو پنځ پیره او چاورتل په کربلا بیان وکا ناغله خو هغه نو ورتله نو وختو سورہ اخلاص وایو وای دا سورۃ دا هغه چا په نیکه باندې نازل شوی چې په کربلا کې شي څو دا هغه څه تعلق شو بیا ما ته وای الله سبحانه هغه ما کتاب ویل چې دروغه پسې ویل پر پتاو پر دې موضوعاتو کو دروغه ویل په هر کتاب د او یو کتاب چې پر بڑا په خله په خپل پینې بوز ا کتاب نه عبارت هم نه وای کنه بڑا شروع کړي خپل پینې بویږي. بیا ما ته وای شیخ سربخان خان صاحب درو چې عقاید قطعی دي او سماع الموتام د عقیدې نه ده او بل طرف ته چې عائشہ رضی الله تعالی عنها منکر ده ګوره شیخ صاحب په خپل وضاحت کړي سماع الموت د عقیدې د مسلې نه ده سماع پاک کتاب سماع الموت کې بار بار وضاحت کړي چې دا د عقاید د مسلې نه ده د یو فرعي مسله ده د صحابه د وخت اختلافي را روانه ده خو تر یو ځینې یو عبارت بل ځینې بل عبارت د چار مرزي نه خلاف عبارت اگر اخلو دغه تکفیر کوه قسم دې کې د خوارجو طریقه مو کوم چې پنځپیرانو طریقه ده عبد الله ابن عمر زکه دې ته بدترین خلک ویلي د بخاری په حدیث کې بیا دغه نه پس تعلم دقه سيزونه درځي بل لار درته درځي
نو بس دغه باندې ټیم ډکول لګیا اوسېږه. بهرحال ما پیش کړی و چې د اجماعي مسله ده. ا دې نه پس زم قرآني دلیل ته دا زما سره قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 64 دی. قرآن مجید کې الله فرمایي ولو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو انهم ظلموا او کچر تدیو کله چې ظلم کړو په خپل ځانونو باندې جاو کراغلی وي ته پیغمبره فاستغفر الله پس بخنه غوښتي وي د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښتي وي دیو د بار رسول نو بیا مونته به الله تعالی توبه کوونکې رحم توبه قبولونکې رحم کوونکې. ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څوک راغی هغه ول استغفار وکړو بخنه د الله نه وخت الله ته معافي کوي. د دې آیات حکم چې څنګه په دنیا کې د قصې بعد الوفات د روزي مبارک ته څوک راغی قبر ته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زمانه پر د الله نه استغفار وغواړه مغه دعا وغواړه د دې حکم وسم دی. دا قاسم نه نوتره مولا درلوم دیو بنباری ابي آیت څه نمبر 52 دی وی د دې کیونکہ اس میں ستا پسند نه کچھ بڑا بڑا ا وخت دغه کتاب کوله عبارت وای کیونکہ اس میں کسی کی تخصیص نہیں د آیات نقل کول نو ظلم آپ کی ہم سرو یا بات کی امتی ہو اور ایک د نبی علیہ السلام په زمانه کې رست امتی قبل راځي او څوک چې دا نه مني دی وی د قران مجید د دې النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم دین انکار کوي وی کہ دونوں جملے جدا جدا آپ کی حیات پر ایسی طرح دلالت کرتی کہ انشاءاللہ قرآن کے ماننے والوں کو تو گنجائش انکار نہیں دے رہے تھے. قاسم نہ ہوتی ہوئی سوک چیدہ دنیا کی نہ بری دا قرآن دا آیات نے انکار کیا قرآن منون کو پارا دین انکار گنجائش نشتے رہے پجبیران ذات طرح قرآن منون کی ہوئی قاسم نہ ہوتی رہے مولا ہوئی دا منکرین دا مفتی شفیع سے برے مولا معرف القرآن دے دا دے صفحہ نمبر 517 دا دے ویو لیکن اس کے الفاظ اگام ضابط نکلا ہے کہ جو شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ کے لیے دعا آپ اس کے لیے دعائی مغفرت کر دے اس کے مغفرت ضرور ہو جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے کہ آپ کے دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتے تھے اس طرح آج روزہ اقدس پر حاضر اس حکم میں ہے. دا مفتی شفیع سے ابراہیم دا زما سره اعلان سنن دے ولو انهم اذ ظلموا بیر دے لاندې فثبت ان حکم الآیات باق بعد وفاته صلی الله علیه وسلم دی وی د حکم د وفات نه رستم د قبر تراتل پکار دی التدا کول پکار دی. دا زما سره المسند ابن ابي شيبه دا زما سره مستقل دلیل هم دی آیات په تفسیر کې پیش کو. حدثنا ابو معاویه عن النمش عن ابي صالح عن مالك الدار قال وكان خازن عمر على الطعام د عمر جو خازن په خوراک باندې قال اصحاب الناس قات خلق تقادر سيلو د عمر فاروق زمانه في زمن عمر په زمانه د عمر کې فجاء رجل الله قبر النبي یو کس د نبی عليه السلام قبر ترګه دا سوکو ټول کتابونو تصریح کړي دم لاندې کې بلال ابن حارث المزني رضی الله عنه احد الصحابه صحابیو نبی عليه السلام فقال يا رسول الله استسقي لامتك خپل امت د پاره د باران طلب وکړه فإنهم قد هلكوا هغه هلاک شو. فاتى رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی عليه السلام ته په خوب کې راغی ورته ویل ائت عمر ته ورشه فقر السلام سلام په وکړه ورته وی چې باران بوشي وقل له عليك الكسالك ورته وی په دنای قائم اوسېګا. فاتى عمر فاخبر دا کس عمر دغه خبر ورکړه هغه صحابه کرام راځو مخله فبكى عمر رضی الله عنه صحابه منس کې وجل ویل دې دغه څه وی یا رب ما قالوا الا ما جستلو صحابي خبر ته ورغله اے چلو کتره صحابیت نه انکار کې تابع شو چلو عمر فاروق اوس وکړه د عمر فاروق خلیفہ راشد دے صحابه کرام اجماع په دې باندې راړه نبی علیہ السلام قبر لورتل د سفارش سوال کول آیا دا دلیل د حیات نه ملته سو کوی چې دعا وکړه ماشاءالله. دریم نمبر دا وفاء الوفات دیم د روایت نقل کړي او بیا د غي دلان دی استدلال کې هم د روایت نه پېښ کړي. مخکې مولوی صاحب دا زما د دقیق دلان دی زما مزید حواله پېښ کوم نه مسلم نه مخکې غي بس دلایل راک د دقیق آیات دلان دی تقریبا ټول استدلال کړي دی دا دغه راک صورت یې له سنن راک د دې دلان دی زبل روایت پېښ کوم ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ته راغی قبر مبارک ته راغی یو چاته تاسو کو هغه د رسول الله په قبر مبارک باندې سر کې خودلو او وی فرمایل ورته دا ګورا وقد سوحان ابي ايوب الانصاري انه قال لمن انكر چا انکار کو دراغه خپل مخ مبارک کې رسول الله په قبر کې او سی ویلې پښبیرالو وانما جئت رسول الله صلی الله علیه نبی علیہ السلام تراغه ولم ات اللبن او الحجر زچرتا لبن او الحجر زچرتا خخت او غټي د نه مراغله رسول الله صلی الله علیه پر خپل قبر کې د سفارش سوال وکړو. دا مولوی صاحب ز دویم نمبر دلیل تزم تقریبا سلور دلیل زمو پدې کې دوه روایت را احادیث یو باقی قرآن مجید را سلورم دلیل دا قرآن مجید آیات ته ولا تقولوا او تاسو مو لمن اغچات یقتل چې قتل شي فی سبیل الله بل د الله کې اموات مړه بل احیاء بلکې هغه ژوند دي پنځ پیره به اوس د هی باندې سکه
ستا ټول کتابونه کړي روح په جسم کې دنوي یا درو د جسم سره تعلق نه دی ټول لیکلي دي دغه ته حیات وي د حجر شجر والا نه وي ما کوم چې د انسان حیات ته پرې دوه بل احیاء قرآن ویغه ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو شعور نه لري هغه په خپل حیات پويږي تاسو به نه پوي دویم نمبر په سلورم بارک الله وي لا تحسبن الذين پنځم نمبر دی تاسو ګمان مکوئ په کسانو باندې قتلوا چې قتل شوی په سبیل الله په لار د الله تعالی سپي ګمان مکوئ اموات بڑا تاسو لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات تو خو کېدو استدلال وایي استدلال کومه دبل ایتراوړه دبل دویم دا تاسو ګمان مکوئ عقیده لرل خو لري خبره ده یسا چې هغه مړ نه دي بلکې ژوند دي بل احیاء عند ربهم يرزقون هغه ژوند دي هغه ته رزق ملاويږي د الله تعالی طرفنا اوس راځم ونیسم آیاتونو ته وګوره آیاتونو به استدلال کوم ان شاء الله په وخت او استدلال کې به تفاسیر هم پیش کوم ان شاء الله زه ولې خط په ورا سره د قاضي شمس الدین دا عقیده په دې کې تما وی چې ما خپل عقیده زما دا عقیده په دې ستای تراشته بل دا عقیده سره فراز خان صاحب در په خپل کتاب کې لیکلی دا وی دا عقیده صحیح ده ته په اعتراض وکړه ما عقیده ته پیش کړی نه زما عقیده ستاسو په کور کې پرځه ها په جسمانی حیات سره په قبر مبارک کې په برزخی حیات سره ژوند دی برزخی سره ژوند دی تعلق چې څوک صحیح ده په دې سره اورک سره به سپاکو کنه دیسی وکاو لک سره ټیم باندې راکې ښا لک سره ټیم یو منځ راځو یا ما ته خبره سباکو زور د رسول جسمانی حیات په قبر مبارک کې او مرود تعلق پر سره اند قبر درود سلام او لنه فرشتي رسي کوم چې د کتابونو ذکر کړي نه مله نسخت په وکه ممکن بسم الله زما کې دا کتاب ده ما چې شریعت کې دا بني صاحب خبر جواب زما په کتاب کې دا ہمارا عقیدہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام اور شہداء کرام اپنی قبور میں زندہ ہے حیاتی برزخیہ سے اگر نفسی حیات میں ہمارے ساتھ جھگڑا ہے تو وہ ختم ہونا چاہیے ہم دیانتن کہتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ ذرا زندہ ہے برزخی سے لک سور کا پدی بنتا دا غیر وزو بیا دا وګوره دا قاضي شمس الدین وزو تعالی تا چې کوم ترن وکړو د دې جواب در کوم بیا خبر ختمو دا والا تا خو کې دا بن نور راسو کوم پتاو پر دې کل درکړل پتاو پر دې کل درکړل پتاو پر دې راکا پتاو پر دې درکړل راکا تاسو مړه جيبه ته دی پتاو پر دې راکا درکړی دا راکا لک صبر کا دا پتاو پر دې در لګي وغیرہ کوم مفتی سے سمجھا دو بری کم ده کم نه لکه ګوره هر خبره په غلطه ماړه وکنه یاره کم ده چاله دا ورکړه دغه تو ګوره هغه پر مخامخ د مخ حیا پتاو پرې دی ها صحیح ده دا والا دا کتاب فاتو وکړه نو صحیح ده کنه چې خبره پاتې نو جګړه خبر خونده صحیح ده ما ته وکړه دی وای کنه زما خبر زما وکړه دې ما ته وای په هر ځای کې دا خبره کوي تاکیدونه لیکل عقیده ته مال یې کړل زما عقیده ستا په کور کې پرته ده او تاسو پته نشته بیا وای بل لزر بیا 10 منټ بعد بوګي بیا خبره ودرو نه لک صبر نه بیا کای درازه جامون خبره کوي دې ما ته ویل کنه وی قاضي شمس الدین سے لیکلي دي تصانیف د قاضي شمس الدین आवाज یو شان راځي आवाज یو شان اصلي کومرانه ما ته ویل عقیده صفاکو کنه بار اول قاضي شمس الدین سے د جماعت یو عالم دی دا کتاب راخلی بار چې د لیکلي په دی باندې عقیده لیکي ما ورته طالبین سے والله پېښ کو ته باقي د سخت ولې نه کې استقبال دواني یو ولادت بیا دا د قاضي شمس الدین سے کتاب د حیات الانبیاء دی ور سره لیکلي په صفحه نمبر 102 باندې اور یا سے سلام کا جواب دینا یا سے سننا یا سے کلام کرنا اگر کوئی سنو تو یا سے سنا دے یا سے نماز پڑھی دکھائی دینا بس یا آ کر روح ہی کلام کرے گی سنیں گے نماز پڑھیں گے دکھائے قبر تجراش خپل باندې اوري منځل تکي قاضي شمس الدین سے پدې کې لمر سو یو ډېر نمبر ته قاضي شمس الدین سے مت بار راخلي وہی ہمارا کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور شہداء کرام کی قبور میں زندہ حیات برزخی قبر کی جسد منصوری بھی حیات برزخی بن سے جو مت اگر نفسی حیات میں ہمارے ساتھ جھگڑا ہے تو ختم ہو جانا چاہیے ہم دیانتن کہتے اور اعتقاد رکھتے کہ یہ حضرات زندہ ہے حیات برزخی سے اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ تم قبور میں ان کے حیات دنیاوی کا اقرار کرو تو ہم صاحب و اشراف الفاظ میں کہتے کہ ہم حیات دنیاوی کے قائل ہیں لدينا بس ورك كده صبر ورك كده لدينا بس شيخ سر خان صاحب په مسله کو منظور کده جواب ورکو ورته ویل چې حیات دنیویه په اوسه کې منازه ورته ویل چې حیات دنیویه څه مطلب دا ورته په جواب کې لیکلی د منظور کې
بالکل ته چې حیات دنیوي تاسو کوم لیکي چې په دغه جسم سره چې کوم په قبر مبارک کې پاګې سره ستاسو دغه نظر بالکل صحیح دی هیڅ اختلاف نه شیخ صفدر سے تسکین صدور په بل ایډیشن په سب کې هم لیکل چې قاضي شمس الدین سره زموږ اصولي جګړه ختمه ده ځکه اصولي طور هغه زموږ سره ومنله چې حیات دنیوي چې کوم مطلب تاسو اخلي هغه بالکل صحیح دی هغه بالکل صحیح دی حیات دنیوي دا مطلب چې کوم دنیوي جسم دی په قبر مبارک کې پروت دی حق د حیات دنیوي وایي چې څوک په دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم مری کته په دې سره باندې بشکا که څوک د حیات دنیوي دا مطلب اخلي چې دنیوي ژوند نه دی خراب شوی هغه مکلف ته دنیوي ظاهري ژوند څخه کوفر ګڼم دا تاغي طرف ته مخ وکړه دویم نمبر ستا کې د حیات برزخی نه هغه چې بدی جسم سره ژوند نه دی هغه په اعلی لین کې په جسم مثالی سره ژوند دی دا برزخ څه کوي او قبر نه ګوري نو د قاضي شمس الدین عبارت پرېږ دوا راشد قاری طیب سره زموږ سره په منځ کې اتفاقی دی شیخ العلماء خان صاحب ټول کې نسبت کړ باقي چې باقي د نسبت په جګړه ختم شي اے معنا مې شیخ العلماء خان صاحب د غټ سره هغه خبره بيخي واضحه کړل چې جګړه شیخ العلماء خان صاحب قرآن کوم ځای باندې سم کې شيخ قرآن کې دا قرآن کې دا ونسمع لغات دا ولا معنا مطلب القرآن شيخ العلماء خان صاحب وکړه وکړه ختم شي خطبات یې کې مولوی صاحب نه قاری طیب سره دی کله خطبات یې کې مولوی صاحب قاری طیب سره دی قاری طیب سره سره قاری طیب سره قال طيب ليه انا بدل غير عم اصير عالم ده يعني سنه وقت اتفاق لا تاسو اتفاق بس الشيخ وافقين الخط عندنا زي ما قلت التاريخ كويس التاريخ اكيد الخط ما الاجابه وكتاب كده تستنى عليه كده خلاف ده بس الخط بيكون خلاف كده ممكن مثلا سواء ده كان حياتي اتفاق مولانا زي ما سمعت شيخ ريزو لما نقدر سايد تلك والعشاء متكلم الاسلام سجاد حجابي ده بدري كتاب كله ده كده ده بدري كتاب كده بس جناد او اساليب قاضي شمس الدين جناد كله ده تجر قاضي شمس الدين قاضي شمس الدين سے بل کتاب کړه دی بل سره تشکیل معنی دا شی کاسي کله جګړه پدیوا چې شاسې وی چې برزخی حیات ته ستا مشروي دنیوي حیات ته بیا دنیوي جسم چې هغه بل کې په تغیر بیا راځو په دې سره اتفاق بل لا اتفاق سره کوم ته روح په علایل یې دې منه کې بده جسم کې منه کم ځای کې منه کم ځای کې منه واه نه یو دی پویږي आवाज راکړي مکو دا تاسو ته کومه جواب نه کوي جبر کوي اول نمبر خبره ده د پولیس ګوره د حیاتي برزخی دنیوي ما یو لس پیره وضاحت کو و چې دیو ته سمجھ کې نه راځي بیا قاضي شمس الدین خپل مولا کتاب راځي او التنه کتاب راځي د برزخی کې مجددین هغه بل څه لیکي دا بل څه لیکي هغه وایي په حیاتي برزخی قبر کې اختلاف وو چې کوم کې جسم پروت دی جسم مبارک هغه جسم عنصري سره ته حیات نه مني څوک به دې سره وایي دا شیخ سره خان صاحب سره بولم چې قبر کې جسم عنصري نه پروت په قبر کې جسم عنصري نه ته کوم یو نه راځي ور علی کړه دا شیخ ماته شیخ صاحب هغه ته خبر زما شو ما ته دریم نمبر دا پروس دی دا اوس دی مطلب خپل شعر کې به پور مسله راځي خپل شعر کې تر دریم نمبر ګوره اول نمبر ګوره چې ته بدی د کیفیت اختلاف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات جسمانی منل ضروری دی دا کیفیت اختلاف دی چې کوم څه واسطه که څوک په تعلق سره باندې که څوک په تلفظ سره باندې
یعنی تعلق اتصالی بني یا تعلق دخولی بني البته زموږ د جمهور مسلک چې هغه تعلق اتصالی د دخولی نه دی چې هغه په علی لیډ کې درو د جسم مبارک سره دغه تعلق دی البته کوم چې دیر طرف ولا دی هم زموږ کابل د موږ احترام کوو دریم نمبر د علی لیډ کې دنه مری په خبر کې دنه مری ساده مشرانه په خبره دی خو تر دې نه راځي چې سوالي حیات باندې په تعلق سره باندې کړو سره اره کې دی ما د سوال وکړو ته وایي علی لیډ کې یا دلتا دا کې دی نه सरपरस्त खान सफदर हुआ कि कुरान करीम से हदीस और इजमा से ये बात साबित है कि आसमान में फरिश्ते और अरवाह हज़रात अंबिया सलाम हज़रत ईसा सलाम जैसे दूसरे के साथ बल्कि तमाम देगर मुमिनों की रूह आसमान पर मौजूद है कुरान और हदीस इजमा साबित रहा तो कुरान अक्सर का तो कुरान और हदीस शेख खान وكذا على اليين كشده تم منصوصين القرآن حديث او سي حديثنا اجماع ثابت ہے دین کار کو دے وہی کچھ باہر منی برلے کی طریقہ اکبر کے وہی جو برلے تو کافر نو اگه خپل کافر کی دال په قیامي کې به څه په چا ته کافر په څه لګي بل خبردار ته چې تعلق کې اوله خبردار دا ته چې دا خبره کې شیخ سرور خان صفدر سے رحمه شیخ سرور خان صفدر سے رحمه د جمهور او دغه مسلک غړیو دیم شیخ سرور خان صفدر سے رحمه خپل وضاحت کوي چې دا د کیفیت اختلاف د فتو انو الباز کتاب او تکفرون الباز نیمه خبره دریم نمبر دا کتاب رود ابن قیم دی د په صفحه نمبر 130 باندې ول صفحه مستقل دروا کې نقل کړي ستا مشر فعل بصائر کې ول صفحه د یو مې وکیل لاول باندې دریم نمبر زستانه د وسمه تا روح په جسدي مثالی کې منی کې په تخپل کې واسه تمہارے جواب کر زمان جو میں جواب ترو بھلا یہ کی بنی کوئی مثالی وہ زمان جواب رکھ زجلے بدت باندھی استاد مشر کتاب رکھا اے زمان جواب مثالی کے روح بنی استاد مشر وہی دا بچ سے مثالی زمان مشر کے تخپل وزارت کا تخپل کی وزارت کا اللہ ولا جسدی مثالی اور کم کی زمان ایمان دے کا اسی ساتھی لا نوست اسمه امت قرآن بل مسلک دا خپل مسلک باندې ته دا د منصوصات دی وایي چې دا قرآن سره وکړه اوري کړه شروع شي یہ خود کو خان نیمه ګوره کوم خبره سیریس ہے خان بیا کو بیا ما دا وکیدا ما لک صبر وکا وکیدا اے دی وای وای په دویم ټرن کې وچه وکیدا وای دا کېدونه لیکلا دغه شان چل کو خبره پاتې خبره پاتې کوم چې خلکو ته پته ولګي چې څنګه یې او لس منټه غواړي بیا جوابونه کې کته جوابونه کې تا ته مو وی سرپرست خان صفدر چې کنه مسله سمال معتاد ضرورت دین نه غني بلې غني ستا خو مشران دي کنه یو بل ته کافر وای کنه زمام مدا خو ته بیا ملزم سره ستا هر مشر خپل عقیده ده پوښوي عجيبه خبره بیا وای کنه وای دا چې کوم لهجه ده وای دا د هجړه کې دي شي ته چې په اولین ټرن کې تا راتاو شي چې تل مې نه وستو ته زمانه تل واسي زبدنه چې خبر د اوس خې بیا جوړوما زبدنه بیا دا نه مې چې تا درغلی او خلیلا زکه دي سبانه ټیم خو زبده بیا جواب نه کوم چې ته جړاګانو په شان دي نخري کې زه تعالی جواب نه کوم کله جړا تو به تا کړه دي خپل جړا تو ول تا کړه دا وای د دمشر لیکل چې په قران کې کنځلې دي شیخ سی وای قرآن بعضی وقت دا ما ته وی چې بعضی عربی جبه فصیح ده بعضی ټکه په عربی کې وای بد نه ښکاری پښتو کې کنه وترین بعض ځل کې زنین ته وسوي ما وستویم پیمان دې پتا په بدل لګي معنا په عربی کې بد نه لګي بلا دا وی تعلق ولا قول هم په کتابونو کې ده تعلق ولا قول نه دا وی داخل خوشبو دا رحمت کائنات دا ستا په مشر رحمت کائنات راکا ساده مشر وی دا ما ته پیغمبرانو تصدیق کړی دی دی وی پیغمبرانو تصدیق کړی کتاب دی دې کې لیکلي دي
कि बेइनी दुनियावी जिंदगी की तरह रूह का मौजूद होना सब बेइनी नो पर रूह के दुनिया की ژوند نو تعلق تکم نه راغی بل دی و چې بهر شو نو دا بریلی شو تعلق قول بدینه کې بل کا تعلق دا قول د څه غلط کې استادی مجموع کتب کې راغا دغه ولې چې نبی صلی الله علیه وسلم روح افضل له او علی مبذول له که روح د جسم د بهرمن اعلی پر مبذول ته بلټ شي تعلق قول دی بنیاد ده دی له بنه راځي بیا وای کنه و چې خوشبو لا کې کې چې په موبایل باندې نو په ژوندو د قیاس کوي که څوک چې په امریکا کې خبرې کوم په موبایل باندې بشیر شي نو امریکای والا ژوند دی ولې خبر ده په موبایل ټلیفون کې ظالمه غونډه کې په خبر کې چې د اسباب ختم شوي دي نو زه ته هم چې هغه د پیغمبر سلام بارکه پیغمبر سلام وفات شوی دی یو په بل قیاس کې هغه د ژوندو هغه د موبایل کې اسباب دي او مړو کې اسباب نه وي پوه شوې بیا وایي پتاو پرې د باندې دروغ د الله باندې پتاو پرې دی والا وایي روح موت موعود کے بعد حیات دنیوی سے زندہ ہے بیا بتا درو وی نیلوی سی وایي عزت نیلوی سی چې کوم وایي هغه وري وخت دا لک صبر کا عزت جواب نیلوی سی وایي نیلوی سی چې کوم وایي کنه هغه کې دالي کې اگر الله سنانا چاہے تو سنا دیتا ہے سنانا چاہے الله واوري خرق عادت جدا خبر ده نو استاد مشر چې ماته دوی استاد مشر وي د غټو دا ورېدونه معتزله انکار کا جواب خود را نه غه تو ځان دې سیننګار کېد الله باندې چې دا خبر نه بیا وای مخکې وای عبد الله ولایج وته ولاړو لیکل د المرو کاړوي سره شوی وو پوښتنه کېدل چې المرو کاړوي راغله ده عبد الله ولایج وته ولاړو هغه کم کس چې نکاله زموږ شیر د خپل شکار پسله هغه بدل وسله مونږ چې ده مونږ د سپکې پس چې ده ټمبم نه پریدو په دې خبره ځان پوهه بیا وای و دا خبره کوي کنه چې یو پنځ پیرو وی هغه وی چې را دا پرانه صورت اخلاص په هغه چانه شي داغه نو زینو دا پاجن داغه نو سه په کربلا کې شي شو زمون هم په کلی کې بیدتیو په قبر بیان کولو و يسالونك عن الاهل استاذ نه استاذ اهل بارک ته پوښ کیږي اے د الله په تو استاذ د قران ترجمه دي واجه بیا وی شیخ دی وای چې دا مسله د ذریات دین نه ده سرپرست خان صاحب دروي نو شیخ صاحب خان د مسله د ذریات دین نه ده او دا بل چې ده دغه وی تحقیق المتین ولا وی دا د ذریات دین نه ده او شیخ صاحب خان دروي اهل السنت والجماعت خپل خبره نه کوي د ټول جماعت خبره کوي وی هغه چې کوم خبره د عقیده وي د ذریات دین نه غني یا په تحقیق المتین و ذریات دین د اصل جماعت خارج کې او کبګیدن د مې صاحب خان صاحب دروي چې مونږ کوم خبره ته خپل خبره نه کوي عقاید اصل جماعت چې کوم ته ذریات دین نه وي داغي منکر او تعویل چې دوه په کوم کې کافر غني او دارالعلوم دیوبند والے شیطان حاف کی تعویل کړي وسوه نرشه پتو ولا کو په خپل مشر چې دروغ ویلې په شیطان باندې اے عائشہ ته هاته د ګران د خپل مشر ته ګران دي سرپرست خان صدر په قیامت کې بکا ناراضي الله نه ویریږي بیا وی په قران کې وی چې ولو انهم ظلموا د چې لپاره پېښ کې وی صابر راغی چې مال استشفاء او کته چې ولو انهم ظلموا د لپاره چې په ژوند د پیغمبر تراتلی نو قران وی فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نو لاړ چې پیغمبر قبر لا او مفتی سیبو د آیت النبی د سنت مو جن نمبر 16 راګستا مشر وی زه د مناظرو قایل نیمه د پیغمبر قبر لزو مشوره د نبی اسلام غراګه عطا الله شاه دغه چې کوم دی د پیغمبر قبر نه دی وی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ماں مناظروں کا قائل نہ ہو لیکن دو بندی ذمہوار تیار کرو حضور سلام کی قبر مبارک کے پاس جاتے ہیں حضور سلام سے پوچھتے ہیں کہ حضرت اپنی رائے کا اظہار کر اگر حضور نے جواباً فرمایا کہ میرے ہے ابوبکر عمر میرے ہے تو پھر ایمان لانا پڑے گا کہ پیشیاگانو تو وہی زوبہ د پیغمبر په قبر پیسہ لگاو پیغمبر ته وای چې اے د الله نبی ابوبکر عمر د چا دی نو کماتی وی چې ابوبکر عمر زما دي نو تاسو ایمان راوړی اگر پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر تمہارا مسلک میں اختیار کرو کہ پیغمبر غلط شون استاد مسلک راته پیغمبر په قبر مسوب باندې پیسہ لگاو تب چې تاسو کې چې نبی علیہ السلام چې په کوم د آیات ژوند دي کہ جواب راکو استاد مسلمان منم کرای نکو نو بیا به زما سلام علی رضا په یو آیات منیو بل نه منی دلا بنده دروغ مایا دی وی مفتی شفیع صاحب لیکلی نو سې لیکل هغه زما اختلاف نشته بل چې مفتی شفیع صاحب ته مسلمان منی هغه ته کافر وي بیا وی استشفاء راغی نو چې استشفاء راشي کنه اوس دا غوړه خط دی جواب راکا وی استشفاء چې راشي نو هغه ژوند دی غنو ځکه مړ رسوک راځي دا امینو کاروي وی پیغمبر خطبات کې وکیدا دی ممات دی جو مغالطه ہے کہ اگر افضل سلام زندہ ہے نو صحابہ د پیغمبر قبر لوی نہ رتل دے وہ یہ سوال کر کے پوچھتے کہ حضرت کیا کریں یہ کہتے ہیں نہیں عوام کو ایسی بات سے مغالطہ دیتی ہے میں کہتا ہوں صحابہ کیوں پوچھتی بھائی جا کے صحابہ کا قرآن پر ایمان تھا یا نہیں انہوں نے قرآن میں پڑھا ولکن لا تشعرون اب اگر صحابہ کا ایمان قرآن پر تھا انہوں نے پتہ تھا کہ اب نبی پاک ایسی آیت کامل کے ساتھ ہے ان کی بات ہمیں سنائی دے گی اگر پھر سنائی دی تو اللہ تعالیٰ کو خبر آگا تو آگا زمان تو کیونکہ پانی شور میں اس کی بات آ گئی
نو دا آیات په ناقص شي د پیغمبر سره د دې ځینې خبرې کول دا هغه جواب نشي کړی او په رحمان مولانا ما سره 35 منټ خبرې کړي او ته قبر ته تللی و نو دا وایي په دا دی وایي چې د چا په قرآن ایمان هغه چې پیغمبر سره مشوره نشي کېدی جواب د هغه غاړې نه شي راتلی د دې په خبرو نشي پوهېدی ځکه چې دا آیات کې به فرق راشي نو دا ستا مشر لیکلي د دې جواب وکړه بیا وایي و استشفاء راغلی و صحابي استشفاء کړو ستا دا مشر وایي موسی ادا ولي کا توحید او شرک حقیقت او د دې کتاب صفاتونه ستا مشران کړي د مسلمانوں میں کسی کا بھی عقیدہ نہیں یہ ائمہ دین کے نزدیک یہ بھی مشروع نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جے اور مت اسی وسیلہ پکڑنا کسی ایک سواس بھائی بھی ثابت نہیں غیر مشروع قسم میں ایک قسم کا یہ بھی ہے چتا لاٹ سے قبر دفن کیا شی بلّہ کا فاتحہ کا صحیح طریقہ دیکھیے لکھی صفحہ نمبر 55 کے فاتحہ کا صحیح طریقہ دیکھو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اللہ کے پاس سفارش کر کے مصائب دور کرنے کے کو کہنا ہے مصائب دور کرنے کو کہنا خالص شرک اور کفر ہے دا ہے پدی باندې 43 علماء دیوبندی او دا د زمینه مخ کې دا ګوره صفحه نمبر 55 پوښي دا ګوره دا ما ته وکړه باقی دا مشر دی وای ما دغه ما ته وکړه دی وای دا خبر دی وکړه استشفاء خبر دی وکړه ما مخ کې ما ته رضا راکا زه ته اوس بیا ما چې ولا تقول ته جدا آیاتونه وای ما راکا قسم سدین هغه دې څنګه مونږ یو چې ته دې آیاتونه وای وکړه زه بداوم ما قران کې الله وای کل نفس ذائقه الموت دلیل نمبر 1 ندین د مرګ نه منکر دی کافر دی پدې باندې کل من علیها پان پدې باندې د مرګ نه منکر دی کنه مرګ تر کې را سره وکا دریم نمبر در انک میت و ان میتون د مرګ نه منکر کافر اپ ایمت د په مخ د مرګ نه منکر کافر ته دا د الزامي خبره ده چې ته ما ته آیات نبی باندې آیات پیش کې او بیا د حیات نه منکر قاسم نے نوتری کے دیات نہ ثابت کی نو قاسم نوتری تو مسلمان گنے ترا کا ما صدقہ کتاب ہے تو صدقہ کی دی الو سے تخیمہ چار مسو کو منصور کو طاقت معتزلی ویلا دے ات مسلمان گنے بیا زما مخ اپ ایمت په عمر خالدون اپ ایمت په دې خبر نه کې اور تنقیح وکړه چې د حیات جګړه بکم ځای کې دا بس په ختم شي کله ته دلایل وای زه بدلای ته په ژوند وای زه په مرګم زه د مرګ نه بعد حیات منم په حیات مویا زه حیات کامله نه منم تامه نه منم دا نه منم چې کور ته راځي بچیږي وستاغه د آیات د شاه منصور کې لیکلي دي چې استاد د قبر نه سبق وی دا نه منم استاد د قبر نه خوشبو عقیده کې وی په आवाज وځي دا نه منم دا ما وایا پوښې بیا بل ته روح پالایږي صبر خان صدر کو روز علالین بارونه دا په حیات کی تنقیس ته تنقیس کو پدې مخکې تر په سما باندې راکوا سما او نبی باندې مال تر درګه سم مشر لیکلي دي دا امینو کاړوي دی وای نماز سره قاقل حق ته وای دا امینو کاړوي خو له سره راغی چې په قران کې په زره په سونو ځګونو کې چې مړی ناوري حضرت توله چې مړی اوري هغه دې سی وای چې په قران کې ما په سونو زه دروغ تړلې دي دا عبارت په دې کتاب بدر رسول کې دی اوس دی وای په قران دارون دی په قران کې په انک وما انت بمسلم من في القبور امینو کاړوي چې څوک په قران کې جندي ناوري په قران دروغ تړي دارالعلوم دیوبند والا وای په قران کې چې ناوري نو دی وای د دیوبندي علم په قران دروغ تړلو یو سړی دیوبندي ته کافر وای هغه شکلونه باندې ماته و چې ته معتزلي مړه ستاده پتوی سید دا چې دیوبندي ته کافر وای ستاده پتوی سید دا چې ته چې دی بیا شیطان ته کافر وای او بل دی وای د مجموع کتب کې ځان ننګاره کو دی وای عمر رضی الله تعالی عنہ کده دی قائل شیخ ابو انس بالله کافر بل نه تو خو په دې جواب وکا ما کې مال لا کا ساده مشر لیکلي دی وکیدا دغه منکر سما موتا کا قول حدیث صحیح کے خلاف ہے جو درکتے ہیں حدیث صحیح خلاف دارنگ مال نور اونا کا وس دی وای دا حدیث صحیح ونه ثابت ته او دا حدیث صحیح منکر کافر او دا وای دی ورن دی بن والا چمنی ناوری فانک لا تسمع وما انت بمسلم من في القبور ګور ک تنقیل نه راځي نو بس 20 کرکټ ته وای او زوای ما دا غزه نو زب امرو خال بن راوي ک مسله حل کې خو تنقیل یو کتاب ته وای زب جواب در کوم یو کتاب باندې مت جواب راکې څنګه حواله راکو یا تاسو څنګه باندې راکو دې وګورئ کنه دربه کې دا خبره ان تثبیت په دې کې شک